أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. سورة المرسلات مکی سورت تے دری دیرشم دے رستو د سورت همزینا مکی سورت کی اثبات د قیامت ذکر کو نو دلته کې پاغي باندې شواهد پیش کړي. دارنګه مخکې صورت کې اثبات د قیامت او حالات د ابرار وو، نو په دې صورت کې اثبات د قیامت به همي او حالات د اشرار وبي. دارنگے مخی صورت کے لس نعمتونو تذکرہ و بشارتونو نو دلتکی پدی صورت کے منکرینو تا لس پیری بوئی ویلن ویل یومئذ للمکذبین. صورت کے اثبات د قیامت تے ترقی ورکی پا مخ کے باندے انما توعدون لواقع، کم چے تاس سر وعدہ کولے کی یہ خامخواب کی گی. صورت کے اولنا شواہد پیش کئی، بیا اثبات د قیامت تے، بیا تخویفات بور کئی منکرین تا. کم چے مومنان دی داغی دا پارا بشارت بئی د جنت تذکرہ بئی، کم چے کافر دی دہاغی د پارا د جہنم تذکرہ. آخر دا صورت کی بیا ترغیبی قرآن تا. والمرسلات عرفا، گواہ دی آغا ملائک چرالے گلے شوی دی پا معروف کار باندے. فالعاصفات عصفا، نو سختی کون کی دی سختی کول دا روح دا کافران سرا. والناشرات نشرا، نو نرمی کون کی دی دا روح دا مومنان سرا. فالفارقات فرقان، بیلون کی دی پا بیلول سرا. جدائی جدا کون کی دی پا جدا کول سرا. فالفارقات فرقا، جدا کون کی دی حق و باطل لرا. فالملقیات ذکران، راولن کی دی قرآن لرا. عذرا او نذرا، د پارا د عذر ختمولو و نذرا او د پارا د يرولو. انما توعدون لواقع،
دا څومره شواهد چې ذکر شو دا گواه دي په دې باندې یقینا تاسو سره چې کوم وعده کولی کېږي خامخا واقع کېدونکی دی، خامخا به راځي قیامت. بعضې وایي والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، دا صفت دی د هواګانو، بادونه دي هواګانې دي، هغه الوزول کوي را روان یي نو په نرمۍ باندې نو کله په سختۍ باندې. هغه بادونه هم ګواه دي چې هغه په نرمۍ سره را روان یي، نو هغه بادونه هم هغه سیلۍ هم ګواه دی چې هغه سختي کوي، سختي کوونکي په سختۍ سره را روان یي. والناشرات نشرا، نو بیا خورونکي دي وریځو لره، دارنګې کله جدا کوونکي دي دغه وریځو لره. بل دا دی چې د ملایکو سره شي، ملائک راځي دا چې رالېږلی کېږي نو په هغه کارونو باندې رالېږلی کېږي چې هغه دې ته ویلی شوي معروف کار باندې راځي. مخکې دې له د هغې لیسټ ورکړی شوی دی، مخکې هغه کارونه دې ته حواله کړی شي دي، نو په هغه کارونو باندې راځي. نو بعضې ملائک دي نو هغه سا اخلي، نو کله چې د کافر نه سا اخلي نو په هغې باندې سختی کوي. نو مؤمنانو مسلمانانو د هغو روحونه چې اخلي نو هغې سره نرمي کوي. یو خبره خدایي سا چې اخیستی کېږي نو کله چې دا ملائک ورته ور مخامخ شي نو دا روح د راوتو نه وي، ښه کافر روح یي نو راوځي نه. بعضې وایي یو مثال پیش کړلی وي د کافر دا روح نو کله یو ځای کې پټېږي کله بل ځای کې پټېږي بدن کې، کله یو طرف ته کېږي کله بل طرف ته کېږي. نو څنګه بل مثال پیش کړی د دې چې دا کافر دا نه په سختۍ باندې راغستی کېږي، او بل مثال چې پیش کړلی نو هغه یې داسې دی لکه یو څادري او هغه په غنو په شپول باندې خور کې، او بیا چې را اخلي نو په قلاره نه بلکې په زور باندې را کاږي، نو هغه څه تارونه ترې راوځي او څه یو شه شي بل څه شي، هر څه چې خو واغستی شي. روح د کافرانو سره همدغه چل کولی کېږي. روح خو اغستل دي هر څه چې دي، نو چې کوم کافر دی نو هغه سره سختي کولی کېږي، او سختي هم په دې باندې کولی کېږي چې دا روح په قرار باندې راوځي نه. دا بل چې دی نو چې اخلي نو دی کله یو ځای ته پټي کله بل یو ځای ځان ورمنډي زور کوي، راوځي نه د په زور باندې خو راوستی کېږي. اوس ویستو وخت دی، روح د ویستو وخت دی، نو هر څه چې کېږي دی خفه کېږي کو خوشحالېږي، نو دغه ځای په خفګان یې ترې واخلي په زور یې ترې واخلي. او کم چې مؤمنان دي مسلمانان دي د هغې روح هغه چې اخلي نو په نرمۍ باندې اخلي. کله مثال پیش کوي دا سیده لکه په وړو کې ویښته دی، هغه ویښته ترې راکاږي نو ښه په قلار باندې راشي. کله مثال پیش کوي مشکیزه ده، هغې کې د اوبو قطره پکې ده، نو هغه چې ته کله نسکوره کې نو هغه روح په قلار باندې را روان په خپله باندې راوځي. چا مثال پیش کړلی دا سیده لکه د انسان د مسلمان د پاره دا دنیا چې ده نو دا سیده لکه جیل. کافر د پاره جنت ته،
نو کافر بوس چې بیا نو جیل ته بیا نو جیل څوک په قلاره خو نه ځي پولیس چې بیا نو په سختۍ باندې بیا اتکای او تواچې او راکاږي کله او کله سکی کله مخکې یو تن ته مخکې رواني راکاږي او بل پسې شاته لوړ اغستې وهي زاوي سیده شه دا کسبي ادا بل چې دی نو دا خو په جیل کې دی نو د جیل دته وایي راځه تا ته پروانه میلاو شو د اډر میلاو شو د جیل نه د وتو راوځه نه هغه ځای دی په منډه باندې راوځي ښه اسانه باندې راوځي کله وایي پنجره ده پنجره کې یو مارغه دی هلته کې دته خوراک ور مخامخ کې نو دلته کې دا مارغه چې دی بیا ورشا دودو کېږي ښه په دروازه باندې حمله پې کوي چې دا دروازه په طریقې باندې اوس کولاو شي چې زه ور ووتی نو چې کله دروازه کولاو په پړق باندې دی راوځي ښه او که دروازه پسې کولاو کې کافر هغه بیا داسې چې پنجره کې مارغه دی پیشو ته ور مخامخ کې وایي راوځه اوس دروازه د کولاو کې راوځي نه هغه خوا ته منډې وي هلته بل طرف ته دی کلک شوی هغسې نه ته شړې نه راځي وځي نه ښه ولې هغه ته دا پته د مخې ته هلته کې پیشو دی اوس خرابوي مې نو فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا سختی کوي په سختۍ کولو سره درو د کافرانو والناشرات نشرا او نرمي کوونکي په نرمۍ کولو سره درو د مؤمنانو فالفارقات فرقا نو بیلونکي دي دغه کافران دي مؤمنان دي د مؤمنانو روحونه دي نو د کافرانو روحونه دي نو دا جدا جدا کوي دارنګه دنیا کې نور کارونه دي نو هغه جدا جدا کوي حق او باطل جدا جدا کوي فالملقیات ذکران راوړون کې دی قران کریم لرا قران کریم راوړي ذکر قران کریم دی غټ ذکر دا دی نور ذکرونه هم ټیک دا ثواب به پکې لیکن قران کریم کې چې څومره اجر او ثواب دی دومره ثواب به پاږي کې نه هغه ذکر کې ثواب هم دی شته پکې خو چې بیا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابقي زموږ په دور کې خلکو ځانه طریقې جوړې کړلي ځانه لګیا څوک ټوپونه وایي او څوک څه کوي چا باندې حلونه راځي وایي دا طریقه خو پیغمبر نه وښودلي اته چې کمه کې دا یې څوک لګیا دي په زوره باندې کوي څوک په جمع باندې کوي دا طریقه خو د پیغمبر نه وه فالملقیات ذکران راوړونکي دی قرآن کریم لرا عذرا د پاره د عذر ختمولو د خلکو وی مخکینی خلک چې ون هغې سره کتابونه د یهودیانو سره د نصرانیانو سره کتاب و زموږ سره خو کتاب نشتی که موږ له چېرته کتاب راکړی شی موږ ته پیغمبر رالیږلی شی وی نو موږ به وایي موږ به زیات هدایت والا وی د هغې نه الله ویزا درو میں لے گا تاس تمہیں پیغمبر درو لے گا کتاب میم درو لے گا عذر ختم شیخا او نظر آیاد یر اور کولو دا پارا چی دے دا مخلوق ویرئی مختا حالات را روان دی قیامت را روان دے قیامت کی الدگی حساب کتاب بکی بیا جنت تے و جہنم دے آئے پارا دی دنیا کی تیاری دا دنیا کې ته چې پیدا یې نو ته دغسې نه پیدا کنم څه کار دپاره پیدا یې الله رب العزت به تا ته څه حکمونه کوي او څه به دې منع کوي هغې باندې به ژوند تېری انما توعدون لواقع یقینا هغه چې تاسو سره کومه واده کولی کېږي خامخا واقع کېدونکی دی هغه واده به خامخا کېږي څنګه به کېږي واقع د هغې حالات مخکې اول نه وګوره فاذا النجوم طمست کله چې ستوري به بې نوره کړی شي اذا النجوم طمست کله چې ستوري به لرې کړی شي
اذا النجوم طمست کله چې نو بل ځکه وایي اذا النجوم انکدرت یو معنا خړ کړی شي بل معنا انکدرت الته وایي اذا نجوم انکدرت او بل ځکه انتصرت تس نصب شيخه تس نصب کړی شي اذا النجوم انکدرت کله چې ستوري بر او دوړيږي کته بر اپری وزي اذا النجوم طمست نو کله چې ستوري با لری کړی شي هغه ځای به خالی پاتې شي نو به نور بشي یو ځای کې بلب لګېدل هغه بلب اوس وځي یا بلب هغه ځای کې دا غځای نه لری کړی شو تیاری بیا هلته کړه اذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت او کله چې اسمان با کولاو کړی شي چودونه بشي او بچولی شي بل ځکه ویلی اذا السماء انفطرت اسمان به اوچوي اذا السماء انشقت شقونه بشي دلته فرجت او بچولی شي نو جدا بکړی شي نو کولاو بشي بل ځکه رستو راځي بل صورت کې آسمان با دروازې کړی شي ټول به دروازې شي هر څه به کولاو شي وإذا الجبال نصفت او کله چې غرونه با والوزولی شي غرونه دي دا غرونه څومره درانه څیزونه دي خو دا به والوزولی شي الوزول سګران نه دي الله ته چې بس یو جړقې والا ورکه کنه نو هر څه به الوتي ښه بعض ځایونو کې غرونه یې هلته ترقیاتي ملکونو کې ترقی یافته ملکونه دي پای کې غرونه یې هغه غرونو په ځای باندې وستشل کول غواړي څه روډ ویز ته غواړي یا پکې چتا څه جوړول غواړي څه کمپني جوړول غواړي ایرپورټ جوړول غواړي څه بل څه کول غواړي هلته کې هغه د غر وسلې کول غواړي هلته کې چې هغې ته ونخري به یو څو ورځو کې لرې کړی ښه غره منګکان پکې لګیایي په لږ وخت کې غر لار لرې کي د ځای نه لرې کي بهر ملکونو کې سړی چې ګوري هلته کې هغه دی خو غر و نشته څه شو غر به نه وي هلته کې سړی لار هم خطا شي چلو شو زه چې راغلی وم مخکې خو دلته کې غر و روس سړی لاړ شي بیا به نه وي وإذا الجبال نصفت کله چې غرونه به والوزولی شي وإذا الرسل اقتت او کله چې رسولان به را جمع کړی شي څومره رسولان دي څومره استازي دي دا ټول به را جمع کړی شي تپوس کولی کېږي لأي یوم اجلت د کومې ورځ دپاره دا ټول رستو کړی شوي دي دې له مهلت ورکړی شوی دی کومې ورځ دپاره لأي یوم اجلت دا دومره کارونه چې کولی کېږي نو دا به کله کېږي دې له وخت ورکړی شوی دی نو کم یو ورځ دې له وخت ورکړی شوی دی نیټه ورکړی شوې ده لیوم الفصل ورځ د فیصلې ده ورځ د جدایۍ ده جداوالی به راشي خلکو کې خلکو منځ کې به هم جداوالی راشي هلکه مؤمنان جدا شي کافران جدا شي سورت یاسین کې ویلو اعلان به وکړی شي وامتازوا الیوم ایها المجرمون اے مجرمانو نن ورځې تاسو جدا شئ لیوم الفصل ورځ د فیصلې ده فیصله به کولی کېږي نو هر څه به جدا جدا کولی کېږي جنتیان به جدا کړی شي نو جهنمیان به جدا کړی شي فیصله به د هر سړي په باره کې وکړی شي د هغه د عمل په وجه باندې وما ادراک ما یوم الفصل او تا ته څه پته دا یو ورځ د فیصلې کومه یوه ده څه ده ورځ د فیصلې به صحیح ویل یومئذ للمکذبین نو هلاکت دی په دغه ورځ باندې دپاره د مکذبینو کله چې غرونه به والوزولی شي
کله چې ستوري به بې نوره کړی شي. دا څومره حالات چې دي دا چې راشي نو څه چل به یې کوم چې مکذبین دي نو هغې دپاره خو هلاکت دی. دا نور چې دي کوم چې مؤمنان خلق دي هغې دپاره هغې دپاره خوشحالي ده بیا. نو ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دی په دغه ورځ باندې دپاره د مکذبینو. الم نهلک الاولین الله یادوي تخفیف دنیوي ورکوي او مخکینی خلق دي کتلی که نه دي کتلی هغې باره کې څه معلومات کړلي که نه. الم نهلک الاولین آیا نه دي هلاک کړي موږ اولنو لره. ثم نتبعهم الاخرین بیا ورپسې کړه موږ په هغې پسې نورو لره. کذلک نفعل بالمجرمین دارنګې کار کوو موږ د مجرمانو سره. مخکینی خلقو د نوح علیه السلام قوم تباه شو دا اولنو کیو. بیا رستو د دې نه رستو عادیان دي سمودیان دي نور دي. د موسی علیه السلام بیا قوم فرعونیان هغې تباشي دا په آخرنو کې دي. بیا آیوتنو چاہے وہ لطیفه لیکل اور هغه په اولنی سب کې ودرېد نو مجرمو هغه امام لګیا دی دا سورت شروع کړل. هغه یعلم نهلک الاولین اے تاسو ته پته نشتی تاسو نه ګورئ موږ هلاک کړي اولنو لره. دې په اولنی سب کې راو یوزر شاته شو دویم سب کې ودرېد چې دویم کې شو هغه ته نور پسې آیات وې ثم نتبعهم الاخرین بیا ورپسې کړه موږ وروستنو لره جدي روان شو. جماعت دروازې ته چې وته هلته مولوي صاحب بل ته رسېدلی و. کذلک نفعل بالمجرمین داسې کار کوو موږ د مجرمانو سره. هغه وی والله ته ما نه پرېږدي وښه بل څه کار دې نشته خو ما نه پرېږدي دلته کې. دا خو یو لطیفه وه. بعضې خلک لګیا دي د قرآن کریم آیاتونه یي چېرته یو تن ووایي نو هغې پسې لګیا دي نو هغې پسې مذاقونه کوي. دا اوس سړی ساده سړی و بس خبره به نور باندې نه پوهېږي عربۍ باندې پوهېدو نو حالاتو ته پته نه وه چې دا یو بانډه چې و. دا اوس چې دی نو اوس به مسلمان وي ځان ته مسلمان وي او ځان ته ښه مسلمان وي لیکن چې لګیا شي نو قرآن کریم پورې مذاقونه به کوي. کله قرآن کریم چې ته ویلی دی یو تن به ویلی یو فوجي د خولې نه به بعضې کلمات راوتلي بعضې کلمات به ویلي بعضې آیات څه ټوکړه به ویلي هغې پورې لګیا دی مذاقونه کوي. اوس قرآن پورې المذاق کې قرآن کریم آیات چې کله راغی نو عمر رضی الله تعالی عنہ وی کان وقافا عند کتاب الله الله د کتاب مخکې هغه ډېر زیات وقاف و ودرېدونکی و. بس هغه زه خبره نشم کولی قرآن کریم آیات ته هلته کې قرآن کریم آیات یې ویلی زه نشم ویلی جواب نشم ورکولی. دی به لګیایي مذاقونه به کوي خلک بیا لګیایي ځان څوک څه وایي څوک څه وایي لګیایي مسله د خپل رحم وکړي. نو ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دی په دغه ورځ باندې دپاره د مکذبینو. څوک تکذیب کوي نو څوک د قیامت تکذیب کوي نو څوک د قرآن تکذیب کوي نو څوک د پیغمبر تکذیب کوي نو څوک د بعضې مسلو تکذیب کوي د بعضې احکاماتو تکذیب کوي د بعضې آیاتونو تکذیب کوي. والمرسلات عرفا گواه دی هغه ملائک چې هغه رالیږلی شي دي په معروف کار باندې. والفلاسفات عصفا نو سختی کوونکي دي په سختۍ کولو سره د روح د کافرانو. والناشرات نشرا او نرمی کوونکي دي د مؤمنانو د روحونو سره په نرمۍ کولو سره. فالفارقات فرقان جدا کوونکي دي په جدای کولو سره. فالملقیات ذکران راوړونکي دي ذکر لرا قرآن لرا عذرا او نذرا
د پاره د عذر لري کولو او نذر یا د پاره د ير ور کولو انما توعدون لواقع یقینا تاسو رج کوم وعده کولږي خامخا واقع کیدونکې د فیضن نجوم طمست کله چې ستوري با بینور کړی شي ویز السماء پورجت او کله چې اسمان به اوچول شي کله چې اسمان به کولاو کړی شي ویز الجبال نصفت او کله چې غرونه به والوزول شي ویز الرسل قطت او کله چې رسولان برا جمع کړی شي لای یوم اجلت د کوم ورځ د پاره د رستو کړی شي دی لیوم الفصل دا غورز د فیصله ته رستو کړی شي دی و ما ادراک ما یوم الفصل او تعالی خبر درکې سره یوم الفصل او ورځ د فیصله صدا ویل یوم یذل المکذبین دا ورځ د فیصله چې راشي نو هلاکت به د هغه چا د پاره چې هغه مکذبین هلاکت ته په د ورځ باندې د پاره د مکذبین ولم نهلک الاولین آیا ندی هلاک کړي موږ په دنیا کې اولن لرا ثم نتبعهم الاخرین بیا ورپسې کړي موږ رسل نور لرا كذلك نفعل بالمجرمين دار کار کوم د مجرمانو سره ویل یوم یذل المکذبین هلاکت دا کس په د ورځ باندې د پاره د مکذبین الله رب عزت مولا قرآن سورت باندې عمل کول توفیق راکړي